امام صاحب رحمه الله هغه د خپل ځای نه ونه خوځېد، دا ولې مخې ته احادیث پرو، د حدیثو کتاب یې مخې ته او د نبي علیه السلام د احادیثو قدر یې وکړو او درس یې بند نه کو، په مخه لړم ټک ورکوي او دی لګیا دی درس ورکوي. هغې له چې الله پاک دا مقام ورکړی او زما محترمو په ادب باندې ورکړی، په هغوی کې ادب و، په ما تا کې نه د جومات ادب شته، په ما تا کې نه د عالم ادب شته، نه د قرآن ادب شته، نه د حدیث ادب شته، نه د دین ادب شته، نه د ګیري ادب شته، نه د پټکي ادب شته. خفه کېږو که نه زما محترم؟ نن موږ د دین نه ډېر لرې وتي، خلک چرته روان دی، معاشره کوم طرف ته روانه ده، وایي څه به کېږي د دې خلکو، د دې ملک به څه کېږي؟ او موږ ته به مخه وایي چې بی تاسو دې خلکو ته وینا وکړئ، بی وینا وکړئ. او بله ورځ تاڼه دا پخوا کې دا بل ریسوچو سې موږ راغوښتو جمعې په ورځ، بی تاسو وینا وکړئ چې دا ټس ټوس دا شی نه کوي. بی څوک زمونږ اوري؟ د مولیانو غریبانانو خولي غوږونو ته ورسېږي، بی دا کوئ دا مه کوئ، دا کوئ دا مه کوئ، دا کوئ دا مه کوئ. بی څوک اوري؟ منلو ته هېڅوک تیار نه دی. هر سړی د خپلې مرضۍ مالک دی. عزیزانو د خپلې مرضۍ ژوند نه تېرو. موږ الحمدلله مسلمانان یو او مسلمان چې دی که نه یاد ساتئ، مسلمان به په دنیا کې داسې ژوند تېروي لکه د قیدي په شان. دا دنیا دا د مسلمان دپاره قیدخانه ده، ورشه د ډګر جیل له، هلته قیدیان دي، جیلیان دي، هغه د خپلې مرضۍ ژوند نشي تېرولی. د هغوی خوراک د حکومت د مرضۍ مطابق دی، د هغوی پاسېدو، د هغوی اوده کېدو، بس بر ګوري چې هغوی ورته څه ورکوي حق اخلي، بس هغوی وی پاسه پاسي چې هغوی وی کېنه کېني. دغه شان مسلمان به په دنیا کې د خپلې مرضۍ ژوند نه تېروي. موږ به د الله حکم ته ګورو، د الله دین ته به ګورو، بھئی د الله پاک د طرف نه کم حکم دی، بھئی بس زما پې عمل په دې کې زمونږ خیر دی. د اداو به ټول خیال ساتو، زمونږ علما دي د هغوی به هم ادب کو، زمونږ طلبا دي د هغوی به هم ادب کو، زمونږ مشران دي د هغوی به هم د ادبو خیال ساتو. د هر یو کس ګوره یا ساتي چې په کم ځای کې سبق وایي که نه کم ځای کې سبق وایي، هغه که سکول دی او که مدرسه ده، یو به د استاد ادب کوي، یو چې د کم کتاب کې سبق وایي د دغه کتاب به ادب کوي، او دریم زما محترمو د خپل هغه درسګاه ادب به کوي. الله به الله تبارک وتعالی تاله یو مقام درکوي. که ته وایي چې بھئی زه کمال ته ورسېدې، په تا کې را درسګاه ادب نشته، د استاد ادب نشته او د کتاب ادب نشته، د دې درې واړو نه خالي، نو ګوره یا ساته هسې به ځان وکړی. ادب لوی دولت دی، با ادب با نصیب. کم سړي کې ادبي الله تبارک وتعالی ورله مقام او عزت او مرتبه ورکوي. په دې وجه د دې خبرو اهتمام کوو انشاءالله.